بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وایس اف پښتون قدرمنو کتونکو په خپل پروګرام کې ته هرکلی ویم. قدرمنو کتونکو په ضلع 400 تحصیل تنګي علاقه سوز سپلمۍ کې دا وخت موجود یم. شیر کاکا را سره ناست دی. دغه ماشوم تاسو په سکرین باندې ولیدو مخکې یو میاشت مخکې دغه ماشوم په پېښور لیډي ریډینګ هسپتال شو. د دې کاکا بچنګې دی. په دغه ماشوم د پیدایش سره سره د دې دنیا ته راتګ سره سره د دې دنیا چې کوم قصابان دي، کوم ډاکټران دي، کوم نرسان دي، د هغوی د شړۍ ښکار شو. دواړه خپې کټ دي. تاسو په سکرین وکتل هغه یو خپې مکمل کټ دا بل هم په نشي حساب ده. مشکله ده که کامیابه شي دغه خپې. دې کاکا سره خبرې اترې کوو چې دا څه قصه وه او څه واقعیت دوی سره شوي. کاکا کیسه دې کتونکو ته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره داسې کار شوي وو لکه لاول خو ستاسو دې ځای ته په راتګ باندې لکه تاسو ته زه هرکلی یم. ډېره مهرباني او ستاسو ډېره شکریه چې تاسو دلته راغلئ او لکه زمونږ د بیان او د دغه هم واورېدل. لکه مسله دا ده چې لکه زه په لنډو به دا خبره ختموم. لاړو پېښور ته لکه د زنانه د ماشوم بیماره وه. دا لکه په اپریشن باندې دا ماشوم وشو. چې کله وشو نو لکه دې ډاکټر یې په خپله هم دا اواز کړی و چې یاره ماشوم مې کټ کړه، باجي ته هغه کړی چې را منډه کړه. نو هغې لکه زه بار ولاړم او هغه راغله د کپړی ته تاو کړی. ما ته ویل چې دې ته لکه د مرزادي مسله ده او دا ته پټ زر ته زره لکه ګوره را ګوره مخ ځان ورسوه ایمرجنسي ته. چې ما ته ورسوه د شپې تقریبا لږ 12 بجې یا 1 بجې ټیم ته خو مې نه کتلې، خو دغسې لږ ټیم هغه نه اینه تلله. لکه ما چې د کپړه را ولاړه کړه نو د غبرګې خپې دواړه کاټ وې مکمل. د یو پوستکی پاتې سره دا بله چې کوم دی نو دا مضبوطه کاټ وه. خو زه لکه خامخا ساده کړه، ډاکټران را وچلېده. خو ډاکټران ټول یو بل سپورټ کوي او خبره ګول ناګول کړله. به دا ویل میډیکل بورډ ته به ویله ستا دا خبره ته دغه مه کوه دا واغه. خو لکه زه خبره زما نه دغه ته واله مونږ زه میډیکل بورډ به صحیح فیصله کوي او دا په دې به څه حل وځي. په ساله باندې زه ورغلم. ما ورته ویل چې زنان دا کوم جینکو چې اپریشن کړی دی دا ما سره مخامخ کړه او لکه زما یې تسلي وکړي. پوه شولې چې په څه طریقه باندې دا خپې کټ شوي دي. که د دوی غلطي نه وي به زما د طرفه معاف وي، که نو غلطي نو لکه هسې کار یې به بیا ګورو. خو زه د زاړولم راړولم دا میډیکل بورډ بس ښه صحیح فیصله کوي او دا چل کوي هغه چل کوي. د دغه ډاکټر مشر نوم چې کوم دی د لیډرېزم ټول مشر د ډاکټر د هغه چې کوم دی نو سلیمان نوم دی. هغوی تاسو ته دا خبره وکړه چې فیصله به میډیکل بورډ هغوی کړې ده. پوه شولې زه په را باندې کړی یم په دغه یم لکه نور چاته مې څه ویل یم په دې وجه نه. زه به دا به صحیح کار لکه صحیح خبره به کوي. هغه تقریبا 19 ورځې چې کومه دی زه په دې هسپتال کې وم د 13 پورې لږ بګ. خو لکه په اخري ورځ باندې هغه فیصله ماله راکړله چې ورغلم ما چې اول خو یې راکوله نه نن او سبا. خو په اخري ورځ چې کله موږ جین کړلو نو ما ته ویل چې بهی داسې کار دی چې دې ډاکټرانو ته ګناه نشته. ما چې ولې ویل چې بهی داسې کار ستا د ماشوم د خپې داسې وي. ما چې خپې دغسې وي ټیک شوله. یا ما دا شله بوټۍ شوه لکه لاس یې نه و، مثال طور غوږونه هم نه و، سر هم نه و، هېڅ هم نه و. خو تا به ما ته ایښی چې دا د ماشوم دی ټیک شوله. ستا د کټ کولو سویمه وه چې خپې کټ دي. خو لکه خیر هغه ما ته هلته نه پوهېږم. مال به زه ډېر ښه پوهېږم. پوه شولې مال ښه غلطي راسه وکړله مال تا وکړله ځکه چې تا د اوسه پورې زه به راړولم. زه بیا په دغه ورځ باندې د دغه هسپتال نه لاړم او سی ام دفتر ته وزیر اعلی صاحب شکایت دفتر ته هلته مې درخواست هم ورکړی دی. زما وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست دی چې لکه دا د هسپتال ډاکټران او خاص کر د لیډي ریډینګ هسپتال او بیا خاص کر د لیډي ریډینګ دا مشر دا ډاکټر دا 1 نمبر کنجوس او بې غیرته انسان دی. تاسو په ده باندې ښه کړک انکوایري وکئ، دا مکمل کور ته ولېږئ. لکه چې دا شی کېږي دا هسپتال ناکامه دی، خلک پکې بربادېږي. ما د دې دپاره لکه تاسو دا بیان درکړه یعنې ما دا بیان هم نه ورکوه. پوه شو په دې وجه چې سبا بل یو مسلمان ته خیر یو پیدا. پوه شولې زما څخه وشوله هر څنګه چې دي. پوه شولې خو لکه دا په دې سړي باندې ښه کړک انکوایري په کار ده چې دا وشي او زما تقصید دغه هم وشي تحقیق چې به دا ولې شوي دي. لکه دوی وایي چې معذور ټیک شوله خو مکمل کټ دا کټ ولې دی. به دوی د خپلې مرضۍ کارونه کوي. روره یو سړی قصاب دی څاروی رانیسي 400 سره کوي. کار څنګه څوک اخري ورځ باندې تاسو راتلی څه جواب تاسو ته میلاو شو د ډاکټرانو د سایډ نه؟ ډاکټرانو د سایډ نه دا سوال جواب ما ته میلاو شي چې بهی ستا د ډاکټرانو غلطي نه ده د دې جینکو دا د ماشوم خپله خپې دغسې وي. ما چې خپې دغسې وي کټ کړی یم ولې دی. زما په دغه کټ باندې خبره ده ما ته د انصاف میلاو شي. پوه شولې دا کیس په لیبر روم کې شوی دا لیبر اپریشن تیټر کې. پوه شولې او 2 جینکۍ وي هغوی اپریشن کړی دی. نومونه خو نه درځي؟ نومونه یې را سره شته دی په هغه ما سره کاغذونه کې دي. وي عابده نوم دی او د بلې مسیخه نوم دی. ما ته نومونه وصیات دي ما سره په هغه رپورټ کې شته دی. ټیک شوله بس دغه مهرباني وکړئ. زه د خپل مشرانو لکه کوم چې وزیر اعلی صاحب دی، وزیر صحت دی، هیلث منسټر دوی ته هم دا خواست کوم چې بهی په دې هسپتال کې ډېره غټه بېرحمي شروع ده او د دې پوره انکوایري ما ته انصاف میلاو شي بهی دا ولې دا شی کېږي. پوه شولې او په ډېره مهرباني وروره زما دغه بیان وکړو. بیا څه ضرورت یې د هغې نظر سره تیار یم بیان ته ما ته ویلی شئ. ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو دغه کاکا خبرې تاسو واورېدې په پېښور لیډي ریډینګ هسپتال کې چې دغه قصابانو
د څه د لاسه دوی سره کوم سلوک شوی دغه ماشوم سره. زه هم دغه ماشوم چې پرې رالوی شي او دې پلار ته ووایي چې زه پیدایشي معذور یم، زه هم د پلار نه دا ماشوم دغه تپوس کړي چې ما کې دا معذوري پیدایشي راغلې ده که نه د دنیا ته راتګ سره. خو ده ته به دا پته نه وي چې دلته داسې قصابان هم شته چې راتګ سره یې زما نخپې ووالي. ډېر درنده صفت انسانان په دې دنیا کې نن سبا اوسېږي، ډېره بې حسي ده زموږ په دې معاشره کې نن سبا. انسانانو نه درندګان جوړ شوي دي، ډېر ظلم روان دی. الله تعالی دې په خپل رحم باندې دا ټول مسلمانان په نیکه لار روان کړي. او قدرمنو کتونکو دې کاکا دا خبرې تاسو واورېدلې، کوم کسان دا وخت د حکومت په څوکۍ ناست دي، کوم وزیر صحت دی، دغه چې کوم منسټران دي د چا په لاس کې دغه دا د ملک دا واګې د چا په لاسو کې دي، دا ملک چلی څوک، دغه کسانو ته زموږ دا خواست دی کاکا دغه فریاد ورته موږ کېښودو چې دې سره پوره انصاف وشي چې په راتلونکي وخت کې د بل چا سره داسې بې انصافي نه کېږي. بھائی د وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظمي بالکل نه مني، حکومت نه مني، دا ډاکټران خو پټ په پټه. زه په دې هسپتال کې ګرځېدلی یم، یو واټ کې ما اندازه اخیستې ده. وروره زه ته وایم چې بالکل د دوی څه بس هغه غریبانان خو پرېږده، د هغه حکومت نه مني، لکه د هغه خلاف دغه کوي پوه شوله پټ په پټه، لکه چاته ځان نه شو کوي، لکه دا مکمل پې زه دغه ورکوم پوه شولې.